زه چې 3 ورځې کار وکړم یو تروړه اوړه نشم اخیستی 3 ورځې چې زه کار وکړم یو تروړه اوړه نشم اخیستی لا اله الا الله محمد رسول الله چې د عمران خان حکومت ختم شوی که ما د اوړو تروړه اخیستي کافر به وخت مې نه رسیږي زه کار کوم دلته 2000 په هغې کې 1800 لګي کار کوم 3000 په هغې کې 1800 لګي په 1200 خو تروړه نه کېږي په هغې کې زه غوړي والم چای والم چینی والم څه والم اورئ نشم ویلی دا خوله مې وړه ده او خبره ډېره غټه ده خو انشاءالله تاسو به ارمان وکئ عمران خان دی الله نه وژني ټول وایي امین الله دې د هغه حکومت بیا راولي ټول وایي امین نن پر ملک کې خلک وایي عمران خان هم قرضې اخیستي عمران خان قرضې اخیستي قرض حسنه یې اخیستې ده په سود یې نه دي اخیستي اورئ جي عمران خان حکومتو ډېر خلک ما ته وایي یاره تر عمران خان صفت کې عمران خان خو مسلمان دی عمره کړې حجونه کړي چې یو یهودي او یو کافر هم انصاف کوي قوم سره نو زه د هغه غلام هم یم او د هغه مرید هم یم او د هغه مدې به ویم ډېر خلک به ارمان وکوي خو وخت به درنه تېري په پاکستان کې د روغ سړي قدر نشته پاکستان کې چې څوک رښتیا وایي هغه ته خلک غل وایي او چې څوک غلي نو هغه له خلک استقبال کوي کمترې ورته پرېږدي اورئ جي تاسو د ګریوان کې لږ سوچ وکئ را روانې 8 فروری باندې خپل تقدیر چینج کوي ولې الله فرمایي وایي چې تر څو پورې یو قوم په خپل تقدیر نه بدل کړی دی تقدیر نه بدلوم نو خپل تقدیر په خپله بدل کوي زما له طرفه دا اعلان دی ووښئ دا اوټ پی ټي آی ته بیا مې هم چې ووښئ دا اوټ پی ټي آی ته مه کوئ ګورئ ارمان به وکئ مخکې خو شپږ سوه اربه ډالره وړي وو او دې ځل له راغونډ ملک وړي ګورئ ښکاره درته وایم زه غریب سړی یم خو زما اړه سوځي ولې چې په دې ملک کې دا یوازې زما اواز نه دی په دې ملک کې 18 کروړه غریب عوام دي او 7 کروړه 8 کروړه مالداره خلک دي مالدار یې غم نه کوي جي چې د یو سړي د میاشتې 2 لکه خرچه ده او 25 لاک وله ګټه راځي او په ملک کې بل شی واورئ جي که ما او تا غریب سړي د چرګې انډه پټه کړه نو تاڼې ته هم بوځي او ځان دپاره وایي جت عبدالجلال ہوئے اتھے گدڑ شدڑ بھی حلال ہوئے ځان دپاره خلکو 50 کروڑه پورې رشوت وایي رشوت نه دی نیب نه قانون پاس شو وایي 50 کروڑه پورې کرپشن چې دی نو دا په غلا کې نه دی حساب ولې د قوم پیسه وړي د قوم پیسه چې وړي او خپل زکات نه ورکوي پر ملک کې زه نور څه نشم ویلی زه د رنګه تور سړی یم خبرې سپینې کوم نن مې پړه سره راغلي دي لږې درته ویم ولې درته ویم نن نه 2 کاله 3 کاله مخکې زما ګزاره کېده ولې کېده په دې ملک کې تروړه په 1100 وه زما ګزاره کېده ولې 14 کسه کور مې دی تروړه به زما هفته کېده که هفته نه کېده 7 ورځې به کېده اوس چاته پر یاد وکړم چاته ویم الله خو اوري جي خدا حکمرانان یې نه اوري او تاسو خفه کېږئ مه تاسو ته زما په نصیحت باندې نه شین شو خو تاسو په وینا نه تاسو کې چې عقل راځي په قادر شاه بدرب ولاړي تاسو هغه خلک یې چې د عمران خان په حکومت کې تاسو تروړه په 1100 خوړه چغې مو والې کنزل وینام کول نن یې په 2800 خورئ خوشحاله یې غږ نه کوئ هغه بل وفجي یو غل راغی ودرېده په دې ملک کې خلکو ته وایي زما په حکومت کې پټرول په 60 روپیو او خلکو ورته لاس پړقاو وایي په 60 روپیو وایي اوس یې په څو والی نو یې لکه دلګانو خو ستا د رور حکومت دی که نه هم ستاسو حکومت دی که نه نو تی را باندې اوس په 284 خرڅې وره جي بل صرف آواز وشو وایي پټرول ارزانېږي پمپونو کې پټرول نه میلاوېدل وره جي په دې ملک کې چې زه دلته 1000 روپۍ ټیکهدار له ورکوم زه د 500 روپو 400 نه پټرول اچوم 300 چای روټۍ شي 1800 خرچه کوم نو زما ګزاره د کوم ځای نه وشي د یار غمونو هسې کړم خراب دویم د هرې چارې وویستم رباب دریم غمونه د یارانو را سره دي څلورم مخې ته ونیسم کتاب چې په شعر ګوتې پورې د صنم کړم تر د قصره پورې شم کباب
او د شبیر به د یو کال نشه پیدا شي کاشنا د مخه لرې کړي نقابو نو دا نقاب د بېغیرتۍ ځان نه لر کوي مړه پر یې ملک کې به څونه سیاستداناني پر یې ملک کې به څونه ظالماني چې موږ 25 کروړو عوام په یو طرف ودرېږو نو ظالم به زموږ څه وکړي ګورئ جي نن زما د عالم اسلام نه یو ګیله شته نن په فلسطین کې ظلم کېږي ولې هغه مسلمانان نه دي نن سعودي سره د خپل کاروبار غم دی هر مسلمان غم نه کوي نن زما په ملک کې څوک نه راوچتېږي او چې کله د عمران خان حکومت و نو دې خلکو لانګ مارچې کولې روډونه یې بندول پمپونه یې سېځل نن څه شو هغه خلک رښتیا خبرې را باندې مه کوئ چې بیا به 3-4 ورځې پس قادر شام غیبي 3-4 ورځې پس به قادر شام غیبي ولې په دې ملک کې چې چارې شاویلي دي په 3 ورځو کې دننه غیب شوی دی ګنې د ټولو نه غټ مثال د عمران خان وګورئ جي چې حقیقت یې وي رښتیا وي دې خلکو د توشخانې نه کروڑونو روپو ګاډي ایستي دي خرڅ کړي دي چا ته تپوس نه دی کړی نن عمران خان په یو ګاډۍ کې بانډه دی ولې روغ دی د قوم غم کوي او چې تر څو د قادر شاه په دې رګونو کې ساوي نو قادر شاه به هم دا وایي چې ایاک نعبدو و ایاک نستعین ما اعلان برملا کلي کې کړی ما وې زما کوڅې لرې هغه سړی نه راځي چې څوک پی ټي آی نه مني احمد پی ټي آی په بیټو لګوئ دا مهر د دې قوم تقدیر بدل کوي د دې عوام تقدیر بدل کوي او نشته د عمران خان نه پس ګورې داسې سړی چې تاسو له غم وکړي هغه که ستاسو غم نه کو نو هغه چې نن انګلینډ ته لاړ شي او هلته خپل بچو سره شي هغه د ښځه او بچي چا لپاره پرېښودل تاسو دا سوچ ځان سره کړی چا لپاره یې پرېښودل د دې قوم او د دې ځمکې لپاره یې پرېښودل ګینې هغه پسې تندر غورځوي مړه نن هغه په جیل کې پروت دی چا لپاره پروت دی هغه وایي د دې قوم تقدیر بدلوم نن ما یو سړی مو ونه لیده چې راوتي او د هغه دپاره یې اواز اوچت کړي خو بس ریشه را باندې مه وایې دا باس به دلته ختم کړو ولې چې زه بچو له مزدوري کوم خو قاري تپوس وکړو ستا ګزاره نو خدای یو دی که زما ګزاره کېږي زما په شان دا 13 کروړه غریبانو نور هم ګزاره نه کېږي او که یو کال نیم دا حکومت داسې وچلېده نو انشاءالله دا غریبان به یو بل شوکو ته ډاکو ته کښېني ګاونډي به را ګاونډي نه اغلا کوي ګاونډي به راپاسي د ګاونډي بچې به خرڅوي نن پر ملک کې خلک رالګي شي او د نیستۍ او د غربت د لاسه خپل بچي خرڅوي نو که یو کال نور تیر شو نو کېدی شي چې قادر شاه خپل بچي خرڅ کړي داسې 18 کروړه قادر شاګان نور هم شته نو لږ رحم وکئ زما حکومت نه را درخواست دی چې په موږ رحم مه کوئ خو تاسو هم هغه لویه ورځ ګورئ تاسو به هم الله ته مخامخ کېږئ تاسو نه به هم الله تپوس کوي چې په کلي کې یو خان نه یو غریب تپوس کوي نو زما د 18 کروړه غریبانو به زما د وزیر اعظم نه تپوس نه کېږي نو تاسو یې خدای نه وینئ تاسو روز محشر نه وینئ تاسو لا یو نیم فوټ 2 فوټه لحد نه وینئ ډېر سال جی بس زما له طرفه والسلام